الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. تاسو ته بار دا خبره ویلېږي چې د علم صرف درې مقاصد دي. یو پای کې چې نه قواعد او قوانین ذکر دي او د دې قواعد او قوانین په مدد باندې بیا موږ سړي وباسو او یو چې نه دا موږ دا سره دا کودا ګردانونه یادو نو ګردانونه او دا سړي او دا هر څه د دې ټول مقصود چې نه د قران فهم دی د قران او د حدیث چې په قران او په حدیث باندې موږ ځان پوهو. نو د فترې ورځې فورې چې موږ کوم خبرې وکړلې دا موږ ټول د سیغي متعلق کړي چې موږ سیغي حل کو څنګه به حل کو. نو نن با موږ د سیغي عملی شکل د زو چې څنګه موږ حل کو نو موږ په کې د کوم خبرو خیال ساتو او څنګه به دا چل ول کو نو هغه به موږ نن وایو. دا ول ټول نه مخکې چې موږ له سوق سلف ازرګي یا موږ له سیغه راګي سیغه څه ته ویل کېږي د سیغه هو په لغت کې دا د دې معنی دا چې سره زر پسانچه کې غرزول سره زر پسانچه کې غرزول دې ته څه ویل کېږي سیغه ویل کېږي او په اصطلاح کې ویل کېږي هي هيئه حاصله من ترتيب الحروف مع الحركات والسكنات وتركيب بعضها مع بعض. چې حروف له منګه د ترتیب ورکو حروف له د یو ترتیب ورکول او د هغه حرکات او سکنات له د ترتیب ورکول س حرفونه په مخکې کول رسو کول چې موږ د یو معنا معلوم شي دې ته لکه ویل کېږي صيغه. لکه زه یو څوټه کې دا استعمالوم ہے زواد و اراده میم دې بادا او واو دې د دې نه دوس یو ټکه جوړو ما د یو ټکه جوړ کما چې بایر کې د یو معنا د دې نه راوځي نو دې ما ترتیب ورکو لوال میم ولیکو بیا مې زواد ولیکو بیا مې راو ولیکو بیا مې واو ولیکو او زبر دې پیج مې پورکل مضروب انده جوړ شو. پوه شو دې ته څنګه وای هغه هيئت هغه شکل چې حاصل شوی د ترتیب او د حروفونه سره د حرکات او د سکناتونه او حرفونه سمخ کول رسو کول دې کم دغه څه دې ته څنګه وای څوک چې زمونږ نه ستپوسو کی نو موږ د باو چیرې دا کم څنګه لکه مثال ز تاسو ته لګی کما يرزقونه دا يرزقونه څنګه ز حلقومه نو دلته کې به يرزقونه ولیکم په دې لپاسه باندې لفظ چالي کړي او چالي کړي څنګه پوه شئ. بیا به تاسو ان شاء الله هغه ټیبل مې ملو شي تاسو کې شته چې سره هغه ټیبل کاپی جیسے غوټ کاپی نو هغه دې پروسټر په دیوبا سي یو دوه په دیوبا سي دې وړول به ورکې زبر روپے درکم ان شاء الله او بیا به دوی چې څونه ځان لو بس یو کا په کاپی کې دي چې څنګه تاسو خوخه خدا سیغي و هر ځان لیکل وي نو اول لفظ او صيغه لیکلي دا غینه بعد هغه ټیبل چې موږ لیکل لري کنه لګول لري جو پای کې دا ټولې خبرې چې لنداشته وین نمبر به موږ اصل معلومو اصل چې دا کلمه په خپل اصل باندې ده او که په خپل اصل باندې نه ده موږ د بسنګ پته لګي چې دا کلمه په خپل اصل باندې ده او نه ده. پوه شئ دا غي لپاره دوه طریقې دي. یو طریقه خدا ده چې لکه د دې بمنګا دغه ته وګورو د نور شغو ته به وګورو چې لکه د دې نور شغو په دې پشانتي سیږي لکه کوم څنګه چې موږ لرا کړی دا د دې پشانتي سیغه د صحیح په بابونو کې شته کنيشته که مجرد دی او که مزید دی ولکه د مجرد چې کوم بابونه دی بری کې شته کنيشته عام طور باندې دسی چې دا کوم د صحیح بابونه کنا نو دا په خپل اصل باندې دا صحیح بابونه نه دي دا په خپل اصل باندې مثال هم اکثر په خپل اصل باندې او په مضاعف کې او په ناقص کې او په لفیف کې او په اجوب کې دا څنګه اکثر په خپل اصل باندې نه پوه شئ. نو د اصل پته به موږ یو خود دینه لګاو چې د دې به موږ وزن نو بس او وزن ولا صيغه د دې مثال به موږ په مجرد وګورو په صحیح بابونو کې چې اې د څه پکشته کنيشته نه لکه اوس دا يرزقونه نه يرزقونه موږ چې کوم بابونه ذکر لکه دغه شپږ بابونه چې کوم دي سمع دغه فتح ضرب نصر سمع حسب کرما په مجرد کې داري او دا نور لکه افتعال او انفعال دغه بابونه نو چې بدی کې موږ وګورو چې یو کلمه د دې په وزن باندې ده کنه دا لکه يرزقونه دا ينصرون په شان دي ده کنه نو دا په خدای په شان راغله نو بدی کې اوس موږ وایو چې دا په خپل اصل باندې ده. پوه شئ اوس لکه د دې يرزقونه په ځای باندې ماده لګی ځان لول کو یقولون نو یقولون چې زو حلقومه نو زبم چې یقولون په خپل اصل باندې نه ده ځکه یقولون د ينصرون په شان دي پکار ده نو په ينصرون کې حرفونه غو دي یو شان دي لکه په دې کوم شپږ دي او په دې لپاسه کوم شپږ دي په حروفو کې یو شان دي او په حرکاتو کې او په سکناتو کې یو شان نه دي
حرکاتو کې او په سکناتو کې یو شان دي ځکه لګي په دویم ټکی باندې لګي په لپاسه باندې پېښ دی او په لاندې باندې سره سکون دی نو موږ ته پته ولګي چې دا په خپل اصل باندې نه نو دې به اصل لو بازم چې یقولون په اصل کې یقولون نو چې دا ما یقولون وي نو څه پته ولګي چې دا یقولون له ينصرون په شان دي شو کنه شو پوه نو موږ به دې معلومو چې را دا ها بل دا کنه چې یو کلمه دویمه پته موږ ته دې لګي په دغه کې چې دا په خپل اصل ده کنه دا چې یو کلمه چې دا موږ په هفت اقسامو کې پیژنو چې دا په هفت اقسامو کې څه ده او بیا یو ټکی هغه په هفت اقسامو کې پر حروف اصلي کې موجودو خدا کوم څه چې زمان ته بوصل لپاره کې هغه حرف نشته ده لکه اوس دا یقولون نه د دې ماده څه شری قاف واو لام قاف واو لام او زمانه چې د پوسو کو چې قول د ماتو وای نو په قول کې څو ټکی دي وا یو قاف ته یو سره لام ده نو قاف او لام خو په دې کې شته خو واو به نشته کنه موږ ته پته ولګي چې دا کلمه ته په خپل اصل باندې نه ده ځکه دا په خپل اصل باندې وې نو په دې کې قاف واو او لام پکارو دلته به قاف او لام شته خو واو پکې نشته ده خو شوي بیا به موږ لګا دا څنګه معلومو چې دا صحیح کلمه دا د اجوف دا کده مثالو دا کده ناقص دا کسره نو موږ بل اول د دې وزن نو باسو د وزن نو بیا موږ ګورو چې د حروف اصلي دا د پکار دي د فاعل می په مقابله په ځای په کې دا پکار دي د عین په ځای په کې دا پکار دي لام په ځای په کې دا پکار دي او چې کم ټکه سره موږ چاته بوصل هغه ټکی په کې نشته نو موږ پوښتنه چې بری کې سره دغه نشي لکه دعا په اصل کې سو دعوا او زمانه چاته پوښتنه کو چې علاقه دعا څه څنګه ده نو ګوره دلته په دعا د دې ماده او حروف اصلي دال عین واو دي نو دال عین واو په دعا کې دال هم موجوده عین هم موجوده خو الف په کې نشته لګره الف په دې کې شته او بل لاندې کې الف نشته دلته کې واو شته او لپاس واو نشته نو ما ته پته ولګی چې دا په خپل اصل باندې نه دا په خپل اصل باندې څنګه واو څنګه شو نو دې ته ویل کېږي تعلیل لا به قواعد او د قاعده په ذریعہ سره بیا موږ ګورو خوښ اوس فعل تاسو ته دا کوي چې اصل د صحیح کلمو کې اصل چنداني نو چې کومه کلمه زمونږ چاته پوښ کړل هغه په مجرد کې راغی مثال سره برابر ایدل نو موږ وایو چې دا په خپل اصل باندې دا بیا ورته دې یو ډیش غونډه کې راغو دا په خپل اصل ده خوښ دریم نمبر ټکي چې دا موږ وزن نو بس وزن د سره لپاره وباسل کېږي ګوره لکه څنګه چې د هر شي لپاره یو تلې دا ټماټر منګه اخلو دا ټماټر د تللو لپاره چې دا جدا تلې دا شان د لرګي منګه اخلو د لرګو د تللو لپاره جدا تلې اوس په کم تل باندې چې لرګي تل لګيږي اته چاته یې هغه مال پیدا یو کیلو ټماټر وتله ها اوس سره زر چې تلې د سره زر د تللو لپاره جدا تل دا ها چې ته بچا بس لاړ شي او تور ته چې هغه د سي غټ دکان دی سلندر دکان دی اتوله سره ویسي چې هغه ستاسو تل خو تاسو رشته کنه او چې تل خو ما سره یار د سره پیراله وتله ما کوواله نه نو کنځله به خامخای او کا وਹੀ دی جو وਹੀ تا دغه چې دا د واهلو کار کوي په دې خبره باندې تاسو پوه شولې ها نو د هر څه د لپاره جدا جدا تل ده د قشان دی په صرف کې چې کنه دا یو جدا تل ده او دې تلې د عربی کې میزان ویل کېږي تلې د عربی کې میزان وای نو دا هم تل اوس کم څه چې وزن کول کېږي نه ته موزون ویل کېږي څور ویل کېږي دا چا سره چې وزن کول کېږي نه ته سوې میزان وای او دې طریقې ته وزن وای دا تل د سره لپاره ده د دې لپاره ده کنه په کلمه کې حروف اصلي او حروف زائد معلومولو لپاره په کلمه کې د حروف اصلي او د حروف زائد معلومول لپاره صرفیانو یو تل مقرر کړی دا چې هغه ته ویل کېږي فاعل لام فاعل او لام ورته لګي څور دی لګي فاعل لام یعنی کوم کلمه چې زمونږ نه سوق داغه د وزن په باره کې تاسو کوي نو موږ با و د فاعل لام ترې ته اچو چې کوم حروف کې بیا د وزن کولو په وخت کې ما ته فکر دی د وزن کولو په وخت کې کوم حروف د فاعل لام کې په مقابله کې راتللو جنگ بو چې دا حروف اصلي او د وزن کولو په وخت کې چې کوم حروف د فاعل لام کې په مقابله کې نه راتللو نه به صحیح د وزن په باره کې په دې تعلیم مصرف کې هم په یو پیج باندې خبره اترته دا شوې ده تاسو ته راوړم چې دا پکسه ده تاسو مې راوړو زه تاسو نصیب خیمه چې په دې پیج باندې بیا به ځان له پکور ګورئ پای کې د وزن دراوستلو دا ډایرکټ راوړو ماشاءالله 64 صفحه ده په 64 صفحه باندې دا بحث نه دا شوې ده تاسو ته د وزن پر راوستلو کې به یو څو خبرو خیال ساتو نمبر 1 دا خبره ده چې وزن با صرف او صرف د افعال متصرفه او د اسماء معربه راوستل کېږي
وزن دا کم وزن چې لګن دا کم وزن چې موږ راو باسو او سیګه الکو نو دی کې وزن چې دا چا چا وستل کېږي د افعال متصرفه یعنی هغه افعال چې داغه نه گردان کېږي کوم افعال چې داغه نه گردان نه کېږي نو داغه وزن نه راوستل کېږي یا هغه اسماء چې هغه مشتقه نه وي او داغه معرب نه وي دغه وي لکه اوس ته هاذا دا اسم غیر متمکن دی مبني دی او ته چې هاذا ما ته وزن هوا یا دا هو ما ته وزن هوا یا دا هي ما ته وزن هوا تاسو لیونه څنګه جمعه سره دا خبره وکړه چې صرف د اسماء معربه وزن نه وستل کېږي د اسماء مبنیات وزن نه وستل کېږي خو شو به معنی بل د وزن پر وستو کې دا خبره ده کنه چې لکه کما د وزن در وستلو په وخت کې چې کما کلمه د فا په مقابله کې رااله د تفا کلمه وي کما د عین په مقابله کې رااله نه د سوی عین کلمه کما د لام په مقابله کې رااله د سوی لام کلمه بل چې په میزان کې چې څومره حروف دي په موزون کې چې څومره حروف دي په میزان کې اکمر حروف پکار دي پوښوي مخکې پرون سبق کې موږ ویلو زائد مکرر او غیر مکرر زائد مکرر او غیر مکرر کچر دا حروف زائده په دې کلمه کې دا مکرر راغلیو نو په میزان کې به هم دغه کلمه چې دا مکرر راولي کدا فا کلمه په مقابله کې پکې مکرر راغلی جفا پکې دوه پیری په میزان کې راولي کدا عین کلمه په مقابله کې پکې دغه زائد مکرر راغلو نو د عین کلمه په مقابله کې به راولي کدا لام کلمه په مقابله کې دا مکرر راغلو نو د لام کلمه په مقابله کې لام په مکرر راولي لکه صرف ده کنه صرف نو بری کې دا زائد مکرر ده غیر مکرر ده زائد مکرر ده کنه هر پکې زائد او مکرر ده نو ته چې دا وزن کې نو بری کې به عین بدو پیری لګي دسه به وزن میں فعل واښو به معنی او که زائد غیر مکرر دا یا د لام کلمه مقابله کوله کنه پر مثال لکه احمر د لام کلمه مقابله کې په دوه حروف راغلي کنه ها لا افعل پوښوي لکه پوښوي به معنی ها پرون موږ ویل چې په ثلاثي کې به یو لامي په رباعي کې به دوه لامونه او په خماسي کې به درې لامونه احمر دا کلمه چې نن دا په ثلاثي کې رباعي وي आवाज ناراضي رباعي والا لو شت کوي رباعي والا ماشاءالله دقه کوي ثلاثي والا لو شت کوي یو دې پکې اذانو پس کې تاسو خماسي کې ولې کڅ کې ولې دا خو اسانه خبره ده چې ثلاثي کلمې جو یو لامه بګر غلې او چې رباعي کلمې څو لامه بګر غلې دوه لامه بګر غلې دا خبره خو یاد ده کنه خاجي رباعي مجرد او رباعي مزید یاد دي رباعي مجرد څه ته وایي څلور روپے کا استعمال غلې زائد پکې او رباعي مزید څه ته وایي څلور پکې استعمال یو پکې زائد دي کنه اوس دې ته وګورئ 1 2 3 4 څلور پکې استعمال یو پکې زائد ته جو بس کې به ګولما رباعي مزید فيه کنه ځانم لوړ به مال بیا راولي چې زه دې بیا راغم اوس ګوره تا په ثلاثي مزید فيه بابونه چې په نوم ویلو نو افعال او افعيل دې په ویلو نو دا څه خبره شوې ده او خبره موږ سره شورت کړه شورت نه کړه چې لکه تا پرونه موږ سره دا خبره کړې و چې په رباعي کلمه کې په دوه حروف دوه لامونه برازي او دوه لامونه په دې کې راغلي دي ایو په کې زائد هم ده او ته ماته وی چې دا خو رباعي مزید فيه پکار ده او لیکل دې ماته په ثلاثي مزید فيه بابونه کې ده ها زائد خدای ما ته پته ده خدای ومړه ګوره موږ وی زائد مکرر او زائد غیر مکرر دا ټکه نه دا تاسو یاد وکړه سو نور کنفیوژن به ختم شي زائد مکرر او زائد غیر مکرر پرو ما تاسو ویلو که زائد مکرر وي ندی په ذریعہ سره کلمه کې دا صدغه نه راوړي بس دا فاعل لام کلمه مقابله کې هم راځي د فاعل لام کلمه مقابله کې راځي دلته کې دا لام چې دا دوه پیری راغله ده واغه لام کلمه ده لام به دوه پیری راغلي پوه شئ دا په رباعي کې نه دا ثلاثي مزید فيه باب ده ثلاثي مزید فيه باب ده او دا په اصل کې افعل لنو احمررا افعالي لوزنو سو وزنو احمررا افعالي لا بل دا چې لکه دا خبره ده چې دا رباعي کې دا فا او دا لام کلمه نه دا به مکرر نه وي په رباعي کلمه کې لام کلمه مکرر نه وي لکه زوی مې دحرج وزن سره نو دلته کې په میزان کې خطبه لامونه راغلي دي او په موضوع کې خطبه لامونه نشته ده په تدحرج کې تدحرج رباعي مزید فيه ده وزن سره تفاعل لا نو په میزان کې خطبه لامونه راغلي دي
ها بګین راغلی او دلته کې په دې احمر رکه احمر رکه افعال لا هغه کم چې دا دلته کې چې د دوه لامونه راغلي دي کنه دا دغه په مقابله کې زائد مکرر په مقابله کې څو خبر زين ترغله لکنه پوه شو به دې معنی ها پوه شوي نه پوه ارشاد نه پوه ها پوه به نه شوي ګوره رباعي مجرد او رباعي مزيد فيه او ثلاثي مجرد ثلاثي مزيد فيه دا خبر خو یاد ده کنه دا کوم علاقانو چې تعلیم صرف نه ویلې کنه نو هغه ته دا زائد مکرر او زائد غیر مکرر دا بالکل نوی خبره ده په نور کتابونو کې نشته ده تاسو څه خبرې باندې پوهیږئ ور زائد مکرر دې ته ویل کېږي چې یو کلمه کې زائد حرف راغلی خو هغه کې دوه پیری راغلی او زائد غیر مکرر دې ته ویل کېږي چې دا کم زائد چې راغلی دا یو پیر راغلی دوه پیری نه راغلی یو پیر راغلی دوه پیری نه راغلی نو زائد مکرر چې وی کنه زائد مکرر نو په هغه کې دا د فا عین لام کلمې په مقابله کې راځي زائد مکرر چې کم په موزون کې دوه پیری راغله نو په میزان کې هم دوه پیری راځي پوه شئ او زائد چې غیر مکرر وي نو دا به په موزون کې نه راځي خو په میزان کې به دا یو دوه لامونه په کې راځي لکه ګوره دلته کې تدحرج او په دحرج کې تدې کې زائد مکرر شته په تدحرج کې زائد مکرر شته دا یو تا په کې زائد ده خدا مکرر ده نه نه نو په دحرج کې یو دال ح را جیم دلته کې دوه حروف مکرر راغلي دي په تدحرج کې مکرر راغلي دي نه دي راغلي کړه خو د دې چې کوم وزن راغلی نو پای کې دوه لامونه دي کنه نو موږ دا خبر تاسو ذکر دا اوس بیا موږ وایو چې په ثلاثي کې یو لام په رباعي کې دوه لامونه او په خماسي کې درې لامونه راځي په ثلاثي کې یو لام په رباعي کې دوه لام او په خماسي کې نو اوس ګوره دا رباعي کلمه ده او رباعي مجرد ځکه یو فا پکې راغلی یو عین پکې راغلی دوه پکې لامونه راغلي واښو به دې معنی او رباعي مزيد فيه دا رباعي مزيد فيه دی ولی ځکه یو پکې فا عین دوه لامونه او یو پکې تا راغلی دا رباعي مزيد فيه شو په دې باندې پوه شوي ها وس دا احمر را افعل لا دا رباعي مزيد فيه نه ده واستمته ولي نه ده زکه دا مخکې زموږ سره دا خبره وکړه چې وزن افعل لا او دوه لامونه پکې راغلل جدا پر رباعي مزيد کې حساب کا کړه زکه یو فا یو عین او دوه لامونه پکې راغلل کنه زم نه حسابوم پکې ولي نه حسابوم زکه زم چې دا لام په اصل کې مکرر نه ده په دې میزان کې چې دا کم لام راغله ده نه دا هغه لام ده کم چې هغه زائد مکرر په موزون کې راغله ده زائد مکرر چې کوم په موزون کې راغلی دی نه الو بس دا کوم لکه پوه شو به معنی نو ګوره دا احمر را وس دې په احمر را او په تدحرج کې تا فرق وګوره تا په څه فرق کوي کنه کوي څه فرق دی پکې پدې کې دا حرف دو پیری راغلی دی او په تدحرج کې دا حرف دو پیری نه راغلی لکه پوه شو به معنی یا لکه صرف کنه نو صرف پدې کې یو فا دو عینونه یو لم راغلی نو ته دې څه شو چې دا رباعي مجرد دی ځکه د حروف اصلي په مقابله کې پکې څلور حروف راغلي یو فعل دوه عین یو لام دي ځکه چې رباعي نو پای کې دوه لامونه پکار دي څو پکار دي او دلته کې په دوه عینونه پکې راغلي دي خدا دوه عینونه دا اصل کې یو عین دی خو هغه زائد مکرر چې کوم په موزون کې راغلی نه دلته کې دی لکه تاسو سره خبره واضح شوله واضح شو ده پوه شوي نو په ثلاثي کلمه کې یو لام وي په رباعي کلمه کې دوه لامونه او په خماسي کلمه کې درې لامونه وي بل دا که زائد مکرر وي نو کم حرف چې په میزان کې په موزون کې مکرر دی په میزان کې ورته موږ هغه اق حرف چې دا مکرر کومه لکه بصرف کې دا را مکرر ده او دا عین کلمې په مقابله کې راغله نو چې زم میزان نو باسه نو ما ورته دا عین چې دا مکرر کو او په احمر لګي دا لام چې دا دوه پیر احمر لګي لام دوه پیر راغله نو ما ورته لام بلاندې کې دوه پیر کو خو شوي په موزون کې چې څنګه حرکات سکنات دي په میزان کې به هم دغه شان دي حرکات او سکنات وي حرکات سکنات باندې بدليږي کبل اولنی باندې زبر او په لاندینی باندې هم سوي زبر کبل اولنی باندې زیرو په لاندینی باندې هم زیرو کبل اولنی باندې سکون په لاندینی باندې هم سکون وي دا غدا ماته اوس لیکل لري یقولون پدې کې خو حروف 1 2 3 4 5 دي او پدې انصرون کې هم 1 2 3 4 5 دي خدا وزن غلط دی لکه یقولون وزن کده یفولون روبا دا وزن غلط دی پوه شو به معنی دا د ینصرون په جنب کار ده کله ولنه پکې متحرک بهم پکې ساکن پکار ده په دې خبره پوه شو تاسو په دې خبره باندې پوه شو بل خبره ده کچرته پکې ولې مکه ابدال شوی نو ابدال نه پیژنم ما تاسو په اصطلاحاتو کې ویلو چې ابدال څه ته وایي یو حرف بل سره بدلول
یا په دې کې تخفیف شوی نو تخفیف هم نه پیژنم کنه یاره په حمزه کې حرف او اعلال هم نه پیژنم لکه په یو کلمه کې ابدال تخفیف یا پکې یو کلمه کې ابدال یا تخفیف یا تعلیل شوی وو نو زبا وزن د اصل مطابق راوړم وزن به د سم مطابق راوړم د اصل مطابق راوړم وزن به د سم مطابق راوړم د اصل مطابق راوړم لکه زه مې استبر ده کنه استوبر استوبر چې په اصل کې وسو استبر دلته کې بیا غوړ افتعال ولا قاعده و چلی دله ثواب ان شاء الله د سو وای نو دا په څه سره بده شو فتوا سره نو زبا وزن د استبر او باسمه د استوبر باندې راو باسمه د وزن مې سره افتعل او د باب افتعال علامه به ان شاء الله اوس وای تاسو چې بفا او د عین کلمې مقابله کې پکې تا راغلي پدې باندې پوه شو تاسو ها نو که په کلمه کې ابدال شو یا پکې تخفیف شو یا پکې تعلیل شو نو کلمه بدل سم مطابق راوړم اصل به دا لکه د امنه وزن زره وباسمه نو زبر د امنه وزن نو وباسمه د امنه وزن بدل وباسمه اوسه اګه په یو کلمه کې حذف شوو سبق شو حذف پکې شو نو بیا به زده دي اصل به وزن نه وباسم بلکې دغه کلمې چې کم حرف ده ابزه د کوم او کم حرف چې حذف شوی دی دا ابزم په دې کې حذف کوم با لکه قل نو قل په اصل کې څنګه اقول سو په اصل کې اقول پوه شئ وس دلته کې تاسو به ان شاء الله قاعده وای چې وا مضارع کې ماقبل د فعل ساکن دا حرکت ماقبل ته نقل څه شو اقول بیا دا واو چې نو دوا ساکنه نه لاله نه به مته ما وګورو قل شو بیا هم زو قل نو دلته کې به واو حذف شوی دی کنه نو د قول وزن چې زره وزن نو زبردست نه ما چې قول وزن قول په اصل کې اقول او د اقول وزن افعل له بلکې زبر ما قول بر وزن فل قول بر وزن فل وسغه دا په شو عین په شو نو عین کلمې په مقابله کې وو حذف شوی دی کنه څنګه حذف شوی دی نو بیا به تداقیس وکي چې قول په اصل کې اقول وو دا خبر به شروع کی لکه پوه شو به معنی ها لکه په کلمه کې حذف شوی نو بیا په وزن ځه دا اصل مطابق برابر نه راو باسم بلکې کوم موجوده شکل چې نو بدیم کې برابر باسم او کوم ټکي چې حذف شوی په وزن کې به ما غزه چې دا بس کوم حذف کوم با پوه شو یا لکه تاسو وعد عیدۃ ولا قاعده عیدۃ نو دا عیدۃ وزن به تسر وباسي اصل کې سو وعد نو وعد وزن به تاسو نه چې دا عیدۃ وزن او عیدۃ بعد کې وعدون او دا وعد وزن فعلون دي بلکې وزن مسره وباله عیلۃ سبه عیلۃ الک فا بګی شوا نو فا حذف شوی دا کنه اوس بر د قاعده بیانومه دا شان دي کبه کلمه کې قلبي مکانی شو نو قلبي مکانی ځنه پیژنم کنه یو عرض د بل عرض ده نو بدای کې به هم هغه تقدیم تاخير ته نو په میزان کې به هم هغه تقدیم تاخير به سره کې لکه پوه شوي لکه یا عیسی دال کې بروزنی فاعل ده یا عیسی بروزنی فاعله هو دل کې د افعال عین ذات او عین افعال ذات راوړو عیسی وایا سوې عیسی نو وزن بتا عافله به فاعله بنوي بیا عافله به په دې باندې پوه شو تاسو دا وزن متعلق دا خبره تاسو یاد کړلې ها ورغه دا وزن متعلق دا خبره تاسو یاد شولې ها نو دا او دا چلول چې تاسو نه راګنه دا به دې کې موږ د مسله جوړي په ناقصو کلمو کې او واجبو کې په دې صحیح کې دا دونه وزن نه وستل دا اساني نو د يرزقون وزن به تاسو راو باسي يفعلون پوه شئ بل اوله کې چې تعالی چل کتا په ټول کال کې تا چلیز د کړي نو الله پاک دې تا خوشاله کی ته بیا لګ زر لګي او کتا چل نه لې ذکر نو ته د څه ولي کې چې يرزقون بزان ته دې په مفردات کولې کې د څه دې کې یا را ز قاف واو نون يرزقون ته ولي کو کنه ها پدې ما انت قصته ده نه زبر زیر پېښ وکا خو یو ټکه ولیکا یو ټکه پوه شئ د دې وزن ستا وسو يفعلون اوس په دې څه وکړي چې د لاندې بالکل بل دې لاندې يفعلون بولې کې کله دې زبر زیر پېښ په دې باندې لپاره څنګه دې قشن دی وبدي وګي کستا زبر زیر پېښ برابر نه نتل نو ته پوه چې تا چا غلطي کړې ده کلمه په خپل اصل نه ده د دې وکړه ها وسپا چې بدی کې بتو ګوره چې د فاعل لم کلمه مقابله کې به قسم کم یو دي یعنی مقابل مولکی کې مخامخ تا مقابل څه دی لګي نو د فا په مقابله کې لګي څه شله را د عین په مقابله کې څه شله د لام په مقابله کې څه شله قاف نو دل کې جو اوس منګه بدی پسې بل ټکه لیکو کنه لګي اصلي لیکو
دا حروف اصلي یا ماده حروف اصلي او بیا څه لیکو ماده لیکو نو په دې ماده کې به موږ ولیکو چې دې ماده سره را ذا قاف د دې په میز کې یو ټکی دی مثل سره پکې مثل ورته هم ویلېږي او څوک ورته ویلېږي همچو په بعض کتابونو کې به ورته لیکل شو همچو د فارسی ټکی دی او مثل جنن دا عربی ټکی دی د دې مطلب دا دی د دې مثل او د دې خو ما ته فکر وکړئ کنه دا په کاپي کې په کتاب کې به اوسې کوم نشته دا زړه کم پلس کوم دا ټیبل لګیدل دی وزر ته ما دا ایست کوي دا جنی کنه دا مثل د مثل مطلب دا دی د مثل مطلب دا دی چې منګه چې کوم په وړکوالي کې اوله کې چې منګه رسول الله مجرد او د مزید کم صحیح ګرځانونه ذکر دي نو دا په هغه کې د کمی سي کې پشان دي دا د کمی سي کې پشان دي نو دغه دی ویل کې مثال واښوي لکه دا کده چا پشان دي نو په دې مجردو کې او په دې صحیح په دې قانونو کې په صحیح په کې کوم مجرد او کوم مزید کده چا پشان دي نو ته پوښتنه چې تا غلطي کړې ده واښوي نو لکه دا يخلق يرزقون له نو دا ما ته بده چې دا کم باب ده نصرین سور نو دا به نصرین سور کې د چا پشان دي وي د ينصرون پشان دي څه پشان دي وي د ينصرون پشان دي کچرته دا د ينصرون پشان دي نه راتلو ته پوښتنه تا غلطي کړې ده واښوي بیا دا حروف اصلي دغه دي چې حروف اصلي او د حروف اصلي به لکه ته په طریقو کې چې کوم به د فاعل لام کلمې مقابله کې راتللو جواب ته ولي کې چې دا فاعل لام کلمې مقابله کې راغل زار راغل او قاف راغل واښوي د دې نه بعد په بل ټکی لیکو منګه زائده للاشتقاق خو ځنه پیژنم یاره تاسو ما ته وایي د یوې کلمې نه بل کلمې جوړولو په وخت چې کوم حروف زیاته ولګي نه ته وسوي او د دې پہچان څه ده چې د دې په اولنۍ څنګه کې بدغه حروف نه موجودو نو ګوره رزقای دلیل اولنۍ څنګه سره اولنۍ څنګه مطلب سره ماته زبون ویلو د فعل ماضی واحد مذکر حاضر نو وس کم حروف دي سړي چې برزقه کې نشته او په يرزقونه کې موجود دي یا واو نون دي چې تبدل کول کې یا واو نون واښوي زائد النقل الباب مطلب دا دی چې دا په دې کې کم د سي حروف دي چې هغه په دې په مجردو کې نشته او په مزیدو کې نشته نو دا په مزیدو کې مونږ ته راضي با نقل باب او دا چونکې د مجردو څخه دا نو لہذا په دې کې دا نقل باب پکې نشته نو چې کوم ځای کې نه موږ ورته ذکر خراغو واښوي د دې نه بعد سه اقسام دي ورته وای او الاقسام الثلاثه مطلب درې قسمونه د درې قسمونه بریګه موږ ټول صرف نه زوتو بلکې سي اقسام زموږ نه چاته وسو کو صرف په اسم فعل حرف کې ګورو کم ټکه به ګورو دا لولې څنګه چې موږ له چاره کړی دا بریګه بدل اسم علامات د فعل علامات ګورم کپه کې وجو خاو کنه وجو حرف وي نو دا يرزقونه دې ته ما وګتل چې په اسم فعل حرف کې دا څه شری فعل تا ته څنګه پته ولګی چې دا فعل دی په شروع کې حروفین نغلي دي او ضمیر مرفوع متصل بغیر غلره نو مال د ګولې کو چې سره فعل دی کچرته پکې تا دا علامو سره تللی کې جوخه کلمو سره نه لیکي جو هم منګه په علاوه کې چې کوم لکان د شروع شي دایره موږ به تاسو کو چې لګا تاسو څنګه پته ولګی چې د فعل د برخ شوی کته ولې نامو جنا ما پکې علامو کتل د علامې د وجه ما ته پته ولګی دریم بل ټکي چې له رابط دې شش اقسام مطلب دا دی چې موږ کم ثلاثي مجرد او ثلاثي مزید فی نو بریګه بتل ټول بنه ګوره بلکې صرف دغه بګوره چې ثلاثي رباعي خماسي دی مجرد کداغه فعل نو بیا په خماسي سره راځي نو ویا به ثلاثي یا به سوي رباعي نو دې کلمې ته وګوره يرزقون دا چې دا ثلاثي له رباعي دی درې په کې اصلي وکنه درې په کې اصلي اغل غره او زائد للاشتقاق بګو که زائد نقل باب بګو او زائد للاشتقاق باندې کلمه دا مزید ته اوړي نه اوړي نو زبل لګولي کما سا میم ملک زه پورا ځکې ثلاثي مجرد سبولي کما د دې بعد بځلي کما هفت اقسام ورته وای او اقسام سبعه ورته وای اقسام سبعه نو استاول نو په اقسام سبعه کې به هغه سر د منه ګوره ما مدي ماده ته ګورو چې په دې ماده کې کم ټکی دي په دې کې نو زه به ګورم چې دا ماده کې کوم حروف دي نو دا به ما سره د څه په مقابله کې راغلي د فاعل لام کلمې مقابله کې راغلي چې ما دې ته وکتل د فاعل لام کلمې مقابله کې پکې حمزه شته حرف علت پکې شته دوه حروف پکې یو څه شته نو وایي چې دا څه شته صحیح دی نو دلته ولي کې صحیح دی پوه شو به دی باندې ها اوس دا غي نه بعد با منګ بل ټکی لیکو صيغه بابا دي کتابونو کې دې ته لیکلای ها اوبه باس کړي چې دا صيغه څه ده دا کم صيغه ده
دا يرزقون چې معنا چاته پوس کړه دا کوم څه ده جمع مذکر غائب ذکر جمع مذکر غائب په صيغه کې سره راځي په اخر کې واو نون دي جمع مذکر غائب بیا به طریقې التصریف ورو ما تصریف چې یا ورته تصریف لیکلای یا به ورته بحث لیکلای یا ورته لیکلای د 12 اقسام اوس په دې بلکې تاسو ته دغه 12 اقسام د خبرو په موږ شروع کړی با ماضی مضارع امر نه نه ان شاء الله د بل کلاس کې بیا وایم 12 اقسام کې په صيغه کې په بحث کې دا کم یو بحث دی پورا نو مخلا پورا فعل مضارع مثبت او معلوم فعل مضارع مثبت او معلوم په دې وجه بیا موږ ګورو چې دا کم باب دی باب سره کم دی نه د څه برداري خو چې پس کېره نو خبره ما د قرآن مجید نه چې دا په قرآن مجید کې راغلی لیکن دا راغلی يرزقون تاسو ما طریقه خو يرزقون دا ماضي څخه کړه مضارع دا او مضارع ته وګورئ چې مضارع مضموم العين ده مفتوح العين ده مکسور العين ده چې مضارع مضموم العين وي ماضي وسره په څو قسم راتلی شي په دوا یا وسره ماضي مفتوح العين راتلی شي یا وسره ماضي مضموم العين راتلی شي نو په قرآن مجید کې رزق راغلی رزق راغلی وای په کوم ځای کې راغلی وما رزقناهم ينفقون نو چې ماضي مفتوح العين او مضارع مضموم العين وي د خدای کار دی چې دا کم به نصر انصرو او نه خیده غدا خو شوي د دې نه بعد به موږ وګورو چې د دې معنی مصدری سره معنی مصدری لکه د دې يرزقون د دې مصدر څه شه دی رزق ورکول رزق دینا معنی مصدری سره رزق دینا وس بس د دې ګوره ما معنی صيغوي مطلب دا دی چې لکه تاسو څنګه معلومه کړل کنه نو دا جمع مذکر غائب څه دی معنی صحیح پرون مې ورته ویلو هاغه ټول سړی د مصدر د معنی سره یو ځای کا رزق هاغه ټول سړی رزق ورکوي دا معنی صيغوي شول او قانون نو قانون پکې شته دې کې نشته زرن چې لا تو جدي ورته کار خراګه ما یو سره کوم دا د شګې د جوړولو طریقه ده لکه تاسو پوه شئ دا کیږي په مشق باندې چې تاسو د خپل مشق وکړئ او سم د آیات کوي او بیا په ویلو باندې هم او په لیکلو باندې هم نو تاسو ته کار کوي وز تاسو سره اسی پریکټیس کو کنه یو بل څه تاسو ته ما خلقنا نو هغه یو قسمه ته وای چې خلقنا کې وسنګ کوم خلقنا لاول موږ لري اصل ګورو نو اصل باندې دا کنه دا په خپل اصل باندې دا بس کېنا دا په خپل اصل باندې دا د څه بو سره کوم دیم نمبر به موږ سیجل کوم وزن برابر واسو نو وزن به موږ څنګه راوباسو لري یو کس پاسه وای او پاسه په خپل پاسه تاسو نه مو چته وای چې چاله ورته دی ول مخې کېږي فعلنا تاسو څنګه پته ولګی چې دی وزن فعلنا دی لکه ګوره 15 حروف په لپاسه او 15 مليان دراوستل حرفونه مرده یو شان کولو جو خلقنا فعلنا ترغه کېره ماشاء الله بل ځری مثال به موږ راوباسو نو مثال چې موږ راوباسو ست په پکې ګورو مازه ته منو ګورو کنه مثال ګورا مثال به موږ څه مطلب دی چې موږ چې دا کم بابونه ویلي دي کنه دا کم د پدې کې دغه صيغه چا په شان دي دا لکه ګوره د مخکینی دا وګوره چې لکه د فعل مضارع مثبت معلوم د باب نصرنا باب نصره فعل مضارع مثبت معلوم او جمع مذکر غائب صيغه سره جی ينصرون راځي کنه دا ينصرون بشان يخلقون د قشان تاسو مت وای چې باب نصره فعل ماضي مثبت معلوم جمع متکلم صيغه سره نصرنا نو خلقنا مثل سره نصرنا د دې حروف اصلي او ماده دا به څوک معلوم کوي څنګه به معلومولو طریقه وای کنه شفا سزا پس اجازه نو دی به موږ وکتل چې د فاعل لام وزه د موږ دا وچو کم روزم سره راغل خا لام قاف کړه اوس به بل موږ معلومو زائد الاشتقاق انت څنګه بدلېږي بس او وسه وا پاسه ته خوب دل غلره زائد الاشتقاق به موږ څنګه پیژنو چې بدی کلمه کې زائد الاشتقاق سری موږ به کم ځای ته ګورو نکنه ګورو به کم ځای ته په پہچان سره زائد الاشتقاق پہچان سره موږ ته بسنګ بدلېږي چې زائد الاشتقاق د ماضي اولنی څخه ته د دې خلقنا ماضي اولنی څخه سره خلقانو بری کې زائد الاشتقاق کم دي نون او الف نه لګي بدول کم نون او الف زائد نقل الباب پکشته نشته ده پکې ځکه چې دا مجرد سګيري کینه خانه ماشاءالله اوس پسې اقسامو کې په اسم فعل حرف کې خلقنا څه شری فعل تاسو څنګه ته ولګی
لازم دی پکې دا فعل دی بیا با خلقنا د په شش اقسام کې رو باسم نه شش اقسام با کم یو څنګه به پکې زرو باسم زه به څه ته ګورم حروف اصلي ته وګورم کنه حروف اصلي ته چې درې دي که څلور دي که پنځه دي نو حروف اصلي به کې سوري درې دي زائد پکې نقل باب شته دې ما وخت راځي زائد نقل باب پکې نشته الحاق پکې نه لیکل کېږي ځکه زائد بر الحاق دون کلمې نه نه دا ثلاثي مجرد دي وسه په هفت اقسامو کې به کم زده ګورم دې ده ها نام او قتل سره خالق دا صحیح دی واښوي بیا صيغه ځان جوړوي دا متکلم علامه سره جو متکلم نون الاسلام وغیرہ غل او بحث ماضی مثبت معلوم او باب نصغر انسان معنی مصدری پیدا کرنا او خلقنا معنی صيغوي हम सब ने पैदा किया अब बस ये कथा له درسي چې معنی ډېر خپل خبره ده کړل ورسي د مصدر معنی چا د پوس کوو ځان بیا نور جوړه او قاعده پکې چلیږي نه چلیږي په دې پوښتنه تاسو یو څه ټکی ولیکم چې تاسو په پای کې اجرا وکړي دا کم ملګری دي چې د کال په میچ کې هغه اجرا نه کړی د دې سیغو متعلق اما ته وای لکه دا طریقه چې مونږ کوم وکړه دا تاسو مخ کې دا تاسو لا ولې زل نه دي ها ماشاءالله تاسو پوه شو به دې باندې دا کم چې د کوم ته چې نه وي دا د نور خو کال کې بګي یو دوه درې خبرې به ما په خیال نه وي نور به تاسو کړی کنه ها دا نور کم نه کړی نو هغه پوه شولو ها تاسو به اوس د څه وکي چې دا تدریب الصرف کتاب نه تدریب الصرف تاسو راوړل دي ځان سره هغه تدریب الصرف کې به تاسو یو سوسي غیر اغینا ځان ته چننده بنخه کوي کله خپل خوخري کوي خپل خو قبول کوي د سیغه بوله کې خپل خو خزا صحیح ده اگر هر یو نو اگر صحیح نه اگر معموز نه راجوف نه د خپل خو کې لس بوله کوي ګوره عمر مخه کې سوسي وي په هفت اقسامو کې 20 سیغه وي هغه سب لیکل دي چې 1 2 3 4 5 په دې کې لس سیغه هر کول دي حل کول پوه تاسو بازار فوټوسټیټ او با صحیح کا هغه کمل ګرځي اساني وي دا پاڼه خو دلته کې زما سره یو موجود او بری کې مالک کړي په ځوانو پیژن باندې د ذکر خای آی دا ټول هر څه چرنده پکشته او کرا تاسو په کاپي کې ځانا کرخه براګه پای کې بیا ځان لیکي بس دا واړو شوه